نوم ورکړو د بولانه د چتراله یو متحده پښتونخوا وطن دا صوبه جوړه کړو د پښتونخوا پر نامه د افغانیه پر نامه د پښتونستان پر نامه باندې یو صوبه جوړه شي خو د بده مرغه دا خبره نه ومنل شوله موږ دلته په دا صوبه کې د بل د یو مرهي په توګه و یو چاته ور پرېښول شو پر دې باندې خانه شهید عبدالصمد خان خپله لیاره جلا کړه او بیا پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ بنسټ یې کښېښودوئ چې نن هغه پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ده. عزیزانو په دغسې حالاتو کې چې کوم ټیم خانه شهید کېدی لالا شهید یو ماشوم وی چې هغه د هغه جدوجهد لیدلی هغه مینه هغه محبت د دې قام سره د دې وطن سره نو د هغسې د ماشومتوب کې د ده په زړه کې د قام سره د مینې سره د دې خاورې سره او د جمهوریت سره د آئین سره یو مینه یو محبت پیدا شو. عزیزانو نن تاسو ته معلومه ده زموږ خاوره زموږ ژبه زموږ کلتور زموږ هر څه دا ټیم په دې وطن کې دا ټیم غلام دی موږ د یو غلام ژوند تېروو. البته که دا زه ووایم چې موږ یو نوي کاله یو تحریک لرو تاریخ لرو بیا هم موږ د دا غلامۍ د دې جبر ځان نه دی خلاص کړی خو یقین ومناستئ باور وکاستئ چې دا ګرده سرونه پرېږدي دا پښتونخوا ګرده مشري په شهادتو ورسېږي بیا به هم دا خبره په داسې مړانه کېږي لکه تاسو څنګه ولیدله. عزیزانو نه د خانه شهید په وخت کې په دې وطن باندې په دې خاوره باندې پر دې پښتون باندې سودا سوې ده نه د لالا شهید تر د آخري ساعته پورې پر دې وطن باندې پر دې خاوره باندې پر دې ژبه باندې پر دې ولس باندې یو قسم هم یو رنګه کمپرومایز به نه کېږي. تاسو ته معلومه ده چې لالا خپل په آخري بیان کې چې دا ډاینګ ډکلیریشن ولی دا ور وښولی چې ما ته د څه سزا راکول کېږي ما پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ته څه سزا ورکول کېږي موږ څه راګرځي د څه راګرځي هغه د آئین بالادستي وه هغه د پارلیمنټ بالادستي وه هغه د جمهوریت حکمراني وه هغه د ججانو د وکیلانو د جوډیشي چې کومه انډیپنډنس دغه جوډیشي وه د هغې سرپرستي وله هغه دغسې په دې ملک کې د فوجي امریت خلاف مبارزه وله هغه چې په دې ملک کې د پښتانه د حق خبره وه د پښتون وطن د حق خبره وله خو د دې زه پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د دې زه مشر محمود خان اڅکزی د دې زه دا نور پارټۍ هر کارکون او هر مشر د دې زه قطعا نه برداره کېږي. او بیا تاسو ولیدله چې د 3 میاشتې 10 ورځې بعد پر لالا باندې یو حمله وسوه په کور کې او دوی په شهادت ورسېدی. بیا هم ته یې ویناستئ دا ولس دا پارټۍ پر خپل ځای ولاړه ده پر خپل مرام ولاړه ده د خانه شهید عبدالصمد خان اڅکزي د 2 کاله 3 کاله پر هغه بیانیې باندې وچه کلکه ولاړه ده او انشاءالله تر قیامته پورې به په ولاړې. زه ستاسې ډېر قدرداني کوم ډېره مننه.